دومره ظلم څوک کوي چې یو لور راپاسي او خپله سږه مور د یو یار په سل قتل کوي. اخر ولې او په څه وجه او کوم ځای کې چې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چې زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تلې نشان څخه مخه ووهئ زموږ نوي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. ملګرو دا واقعه په توپۍ ثوابۍ کې رامخې ته شوې ده چې یو لور د یار په سر باندې خپله مور ډېره بېدردۍ سره د لور نوم یې ایمن دی او د یار نوم یې الشیر خان دی. دم د توبې ثوابۍ اوسیدونکی دی او ایمن هم د توبې ثوابۍ اوسیدونکی ده. دوی دواړه د یو واده په تقریب کې یو بل سره میلاو شوي وو. د ایمن الشیر خوښ شوی و چې کله الشیر خوښ شو الشیر ته یې وویل چې زه تا سره واده کول غواړم او الشیر ورته وویل چې ستا مور به یې نه مني. همدغه رنګې جینۍ په دې سوچونو فکرونو کې لاړله چې کله جینۍ کور ته راغله د دوی دواړو تعلقات ډېر سوا شوي وو. الشیر ورته موبایل هم ورکړی و یعنې موبایل باندې به رابطه ساتله. د جینۍ سره موبایل د خپلې مور ګیر کو نو مور ورته وویل چې تا د موبایل چا درکړی دی او تاسو موبایل د کومه راخلاقو. نو لور تېنه خبره پته کړه ورته وویلې چې دا زما د ملګري موبایل دی. خو مور ورته وویلې که دا ستا د ملګري موبایل دی که د الچا موبایل دی خو زه به ستا پلار ته وایم چې ایمن سره موبایل دی. په دغه خبره باندې ایمن ویلېده او خپله مور یې په چاړه باندې ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. اول یې د شا اړخه په تمانچه باندې ویشتله بیا یې د مخې نه په مړۍ باندې وله زور وکړو او بیا یې په چړو باندې هم ووهله. دوستانو دا واقعې ډېرې رامخې ته شوي دي. د دې نه یو مخکې واقعه رامخې ته شوې وه چې یو زوی راپاڅېدلی و او خپله مور یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړې وه چې بیا د هغې نه بعد زلزله هم راغلې وه. دوستانو د دې نه دا معلومیږي چې الله تعالی زموږ نه ډېر خفه شوی دی خو مونږ الله تعالی توبې نه وباسو. خو چې مونږ الله تعالی ته توبې وباسو او مونږ خپل نیتونه صفا کړو په مونږ باندې به دا حادثې هېڅکله هم نه راځي. مونږ چې د دې حادثو نه مخکې سوچ کوو او چې مونږ د سوچ نه کار واخیستو نو په مونږ به هېڅکله هم داسې کارونه نه راځي. خو نه مونږ سوچونه نه کوو مونږ اول ډس کوو بیا وروسته سوچ کوو چې مونږ پرې ډېر خفه یو. دا جینۍ وایي چې زه د مور په مرګ باندې ډېره خفه یم چې دا ما ولې قتل کړه. دوستانو د دې نه بعد بیا هر څوک وایي چې دا ما ولې قتل کړه او دا ما ولې قتل کړه. او چې کله قتل وکړي په هغه وخت کې په ځان باندې نه پوهېږي. دوستانو که زموږ دا ویډیو خوښه شوي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تلې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره درځي. والسلام.